نن په ملکن کې چې کوم د یوت پروګرام او هغې کې چې کوم پکړته کړو شو دغلته کې د ریاستي پارټۍ چې هغې ته د ایډمنسټریشن او د هغوی به زه دا ووایم چې د هغوی د نایکانو سپورټ دی او هغې دپاره نن چې دی زموږ د یوت په دغه پروګرام کې زموږ د سینیر قیادت په کورونو چاپې ووهلی شوې هغوی ګرفتار کړی شول او موږ مجبورۍ چې یاره مونږ په هغې ریاکشن ورکړو او مونږ چې دی احتجاج وکړو خو زه یو خبره کلیر کول غواړم د دې نه مخکې چې کوم ډي سي صاحب راغلی و چونکې هغه محمد علي شاه باچا صاحب راوستی و زموږ ګیله هم د هغو نه وه زموږ مسله هم د هغو سره وه ډبل ای سي ټرانسفر شوی و هغو پاتې کړی و ای سي جوړېدو خو هغه دلته ډبل ای سي پاتې کېدل ضروري مو ګڼل ځکه چې دلته کې هغه ته فایدې ډېرې وي اوس موجوده ډي سي صاحب چې دی هغه مونږ ته پته ده چې چا راوستی دی اوس موجوده ای سي صاحب زموږ بدلېدو هغه چې چا پاتې کړی هغه مونږ ته پته ده اوس مسله زموږ د هغې خلکو سره ده او دغې خلکو ته زه یو پیغام ورکوم چې تاسو باندې خو د خان احساناتو تاسو خو دا خبره وکړه چا وې زما ویډیو ده او چا وې زما اډیو ده او چا وې وایي په ما باندې پرانکې مرګ چې دی نو هغه په هغې کې زه نامینټ کولم نو ځکه ما پارټي پرېښوده نو پارټي خو تا د هغې پرېښوده خو ته خو چې احسان فراموشه نن چې دا تا کم کردار شروع کړی دی او د عمران خان او د هغه د پارټۍ د ورکر سره کم کښېنو زه تاسو ته یو خبره وکړم ما ته پته ده چې ستاسو ګجر څوک دی خو د ګجر د مقابلې خو زه نه ما ته کلیر پته ده خو کټي راته معلوم دي نو کا کټۍ د سوات دی او کا د بر کټۍ دی کلیر واورئ ما ته څه نقصان رسېدي زما ورکر ته څه رسېدي زما ذمهوار تاسې یې او چې کله زه جیل ته لاړم نو زه به بیا تاسو ته ووایم ځکه چې کوم ویډیوګانې ما ورکړي دي زما ملګري به هغه ریلیز کوي نو زه به تاسو ته ښیم چې ستاسو وجه څه دغه نه وه وجې به راته ښیم هغه بنده به راته ښیم دا به راته ښیم چې ستاسو وجه مرګ نه و ستاسو وجه غلا وه فایلونه ول ستاسو لیزونه ول ستاسو پراپرټۍ دي ستاسو دا مجبورۍ وي دغه مجبورۍ نه وي دې حد ته مونږ مه بوځوئ مونږ ښه تعلق پاتې شوی دی زما پوره کوشش و چې دا تعلق زه ښه پاتې کړم خو افسوس چې تاسې نه کوئ نو کلیر واورئ کټو کلیر واورئ جنید یي یعنې جنید جمدي یعنې جنید بې عزته کېږي یا نه بې عزته کېږي دا واورئ او زه ایډمنسټریشن ته یو خبره کوم درې میاشتې د دې کټو سره هم دي او درې میاشتې ستاسو سره هم دي څومره ظلم کولی شي وکړئ انشاءالله تعالی قانون دایره کې به یو شي حساب کوو د ایډمنسټریشن چې دا بار دا خبره کوي چې زموږ مجبوري ده مجبوري هم ماته معلوم دي مجبوري ستاسو نوره نشته مجبوري هله جوړه شي چې په اف آی آر کې 26 لک روپۍ واخیستې شي مجبوري ځکه جوړه شي چې د چرسو سړی ونیوي شي او د 40 لک روپۍ په ځای باندې 20 لک روپۍ وښوي شي مجبوري ځکه جوړه شي چې کله د چینو په دغه وشي او د څلورو کسانو نه 12 لک 60 هزار روپۍ واخیستې دغه مجبوري دي ستاسو نورې مجبورۍ نشته الله خپل ګریوانونه وګورئ ظالمانو تاسو تنخوا د دې نه لای مونږ به برداشت کړو شپږ میاشتې برداشت نور به هم برداشت کړو خو دغې کټو ته هم ویم او تاسو ته هم ویم چې تاسو تیار یې دغې برداشت کېدو ته بیا خو نن زما دا ملګري په 1 غنټه کې آزاد نه شول نو تاسو یقین وکړئ زه دغه طاقت ګورم زه دغه پارټي ګورم او زه دغه اسټابلیشمنټ کټو ته وایم چې تاسو مانه په ملکان کې خپه کېدئ انشاءالله سر ته به یې رسوو ټول چې وکړل تاسو جوړ کړل مونږ خو یې زنګ میلمانه دي په عزته طریقه سره به راشي او په عزت د هر سړي رایه ده که څوک د بل چا په اشارو کېږي او که څوک د عوامو په اشارو کېږي هر چاته سیاسي اکټیویټي حق دی مونږ به بالکل د چا په اکټیویټي کې هغه نه جوړېږو خو افسوس تاسو مونږ په دې مجبوروئ ملګرو ځان تیار ساتئ کېدای شي زموږ پروګرام چې دی د دغه په ځای د درګۍ په ځای باندې موټر وې ته راشي د درګۍ ډېر ملګري به هم انشاءالله راځي د سوات ملګرو ته هم زه اپیل کوم چې تاسو ځان تیار ساتئ